محترم مسلمانانو، تیمم کول کله جایز دي او د تیمم طریقه څه ده او تیمم کې څو فرایض دي؟ نو یاد ساتئ، تیمم هر هغه کس د پاره جایز دی چې هغه د اوبو په استعمال باندې قادر نه وي، قدرت نه لري. نو دې کې بیا دو صورت دي. یو صورت دا دی چې دا اوبه د دې کس نه 1 میل لري دي، آس پاس اوبه نه وي، 1 میل تی دا اوبه لري وي، او یا چې کوم دی د سره خوا د کوهې وي د اوبو، خو د کوهي نه د اوبو راغستلو څه اوزار نشته، څه طریقه یې نشته، یا چې کوم دی د ده خواته اوبه شته دی، کوهې شته، خو په هغې باندې قبضه د بل چا ده، د دشمن یره ده، یا دته څوک اوبه نه ورکوي، نو په دغه صورت کې د دپاره تیمم جایز دی، د تیمم کولی شي. دویم صورت دا دی چې اوبه شته دی، اوبه د سره خواته د نږدې دي، خو دته تکلیف دی، جسمانی تکلیف دی ورته، که دی دغه اوبه استعمالی نو اوبو سره دی هلاکیږي، د دغه بیماری زیاتیږي، دته تکلیف ضرر رسی، یا د یو عضو چې کوم دی هغه تلف کیږي، هغه ضایع کیږي، او دته مسله جوړیږي، د بیماری مزید چې کوم دی د بیماری زیاتیږي، د تکلیف رسی، نو په دغه دو صورتونو کې د لپاره تیمم کول جایز دی. او تیمم به کم څیزونو باندې کوي؟ نو تیمم به په پاکې خاورې باندې کوي، او کم څیز چې د جنس د ځمکې د جنس نه وي، د ځمکې د جنس نه وي او د خاورې په حکم کې وي، نو هغه څیز باندې د تیمم کولی شي. یعنې ګټه شوله، دوړه پې پرته ده، دغه شانې دیوال شو، دوړه پې پرته ده، پاکه خاوره شوله، دغه شانې هغه څیز چې هغه سوځي نه او هغه ویلې کېږي نه، نو په هغې باندې دې تیمم کولی شي. او بله خبره، په تیمم کې بیا 3 فرایض دي. نو یو نیت کول چې څه دپاره ته تیمم کوي، د هغې نیت به وکړي، نیت فرض دی. او 2 چې کوم دی هغه ضربونه دي. نو یو ضرب چې کوم دی هغه د مخ دپاره دی، خاورې باندې به چې کوم دی نو یو ضرب ووهي، داسې لاسونه به داسې وڅنډئ چې هغه خاوره پې ډېره نښتې نه وي، او بیا به چې کوم دی مخ باندې ټول مخ باندې راکاږي چې یو ځای هم پاتې نه شي. دویم ضرب به بیا ووهي، بیا به لاسونه داسې لږ وڅنډئ، نو هغه به بیا چې کوم دی د دواړو لاسونو دپاره شي. نو دغه 3 فرایض دي په تیمم کې، او دغه د تیمم هغه طریقه شوله.